او که تاسو هم د دغه قرآن کریم قرآن مجید کې یو خبره ورته وکړم ګورئ ما مخکې تاسو ته دا خبره په یو بل انګل باندې کړې وه نن په خصوصیت کې ورته یو خبره کوم د محبوب علیه السلام لس صحیفې په آدم علیه السلام مبارک باندې نازلې دي خو رب مې آدم علیه السلام مبارک ته ځای خولی هلته تلی لس صحیفې ورته میلاو وي 50 صحیفې شیس علیه السلام ته همداسې میلاو وي دا خصوصیت دی د پیغمبر علیه السلام 10 صحیفې ادریس علیه السلام مبارک ته همدغسې میلاو دي دلته دي ورشه لس صحیفې ابراهیم علیه السلام ته همداسې میلاو دي زبور انجیل تورات موسی علیہ السلام مبارک تا الہ العالمین فرمائی موسی علیہ السلام مبارکا کوہ طور لراشا التا یو څو ورځې ماته ایثار شه التا عبادتو کا دا هغې نه پس په تورات هرته میلاوږي دا ټول انبیا د الہ العالمین د وحی پسې د تلو پابند دي د الله له طرف نه ځکه وحی دا د الله کلام دی خو صاحبانو زار او قربان د خپل مبارک نبینا زار او قربان د خپل مبارک رسول معظمنا رسول مکرمنا نبی محتشمنا نبی محترمنا محبوب کردگارنا او هغه شخصیت چې رب یا په مخ مبارک قسم په زلف مبارک قسم دا هغه په زمانه باندې قسم دا هغه په وطن مبارک باندې قسم دا هغه په عمر باندې قسم دا هغه په رسالت باندې قسم دا هغه په کتاب باندې قسم دا هغه په نبوت باندې قسم او بیا ورته فرمایي محبوبه ستا په هر څه باندې ستا رب قسم خوري چې ته په ټولو کې بهتر یې نو زار شم د خپل نبي محتشم نه تاسو ته پته ده چې دا قانون دا د نورو انبیاو د الہ العالمین د وحی دی چې دوی بزي دوی تابع د الہ العالمین وحی مطبوع دوی بزي خو تاسو وګورئ چې کله په 23 کاله کې دا خبرم ذهن را ګرځومه یو ځل نه ده یو ورځ نه ده موسی علیه السلام مبارک ته خو په یو ځای باندې تورات میلاو دی داسې دا ټولې صحیفې دا ټول کتابونه دا یک مشت په یو ځای په یو وخت باندې میلاو دي رب په ځای ورته ښایي نبی او رسول مبارک به هلته ځي یک مشت به ورته میلاوږي خو زما د محبوب علیه السلام د کتاب هغه زمانه 23 کاله ده یو ورځ نه یو هفته نه یو میاشت نه یو کال نه کلونه 23 کاله تاسو ته پته ده الہ العالمین ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه دا ستاسو خصوصیت دی ته به جبریل علیه السلام پسې نه ځې ته به وحی پسې نه ځې یا رسول الله ته چې په مکه مکرمه کې جبریل به تا له مکې مکرمې له راځي ته چې په مدینه منوره کې یا رسول الله جبریل علیه السلام به مدینې منورې له راځي چې په جهاد کې جهاد میدان له به راځي چې په محفل کې محفل له به راځي یا رسول الله چې اودی چوکیدار غوندې به ستا په ګیټ کې ولاړي تا ته به انتظار که چې را بیدار شي بیا به در سره کلام کا محبوبه ته به وحی پسې نه ځې یا رسول الله زما وحی به هر چېرته تا پسې راځي